سلامونه احترامات ګرانو کتونکو. الف خان شیرپوی یم، کیمرامین دا سریاضر خان دی او په رزړو کې موجود یم. خو د رزړو قدر یادې، خو د رزړو مټۍ یادې، خو د رزړو غټې روجې یادې، او خو د رزړو هغه وچې چولې یادې، خو د رزړو بس کوټه چیم یادل کېږي. او د هغې غټه وجه دا ده چې تاسو به افتتاحګانې کتلې وي، خو داسې په دروند انداز کې افتتاح ما لا د چا د دوکان نه ده لیدلې. ځای په ځای خلکو کوټه چای ویستې ده، او په یو ځای کې 80 روپۍ ریټ دی، په بل ځای کې 50 دی، په بل ځای کې 40 دی، په بل ځای کې 100 دی. خو چې کوټه چای ته راځي نو خو غټې روجې خورې نو هم همدله راځي، او خو مټۍ د رزړو خورې نو هغه پړه بوچ کېږي نه هغه هم ورسره خوړی شي. او بل دا ده چې د دې دا کوم مشر چا چې دا کوټه چای دا کاروبار روان که نو یقینا یو ډېر تکړه انسان دی. پوره د یوې هفتې نه خو زما سره په رابطه کې و چې د هغه سوچ او ویژن د هغې نه دا ثابتېږي چې قام زه خبر کړم چې زه به چای در کوم، خو چای به پالټۍ والا وي او پی به چې کوم دی نو د اصلي ګوجر وي، یعنې د میخې به. نو باقاعده نن سبا څنګه چې هغه د نشیانو منشیاتو هسپتال کاروبار زیات شوی دی که نه، نو دې ځای کې د چاو کاروبار هم زیات شوی دی. خو اوس چې کوم کاروبار زیات شي نو هغې کې ملاوټ شروع شي، دوکه او پراټ پکې شروع شي. خو رزړو کې د کوټه چای ډېر زیات ضرورت و او هغه دغه رور پرانیسته وکړله. تاسو وینئ شاته دا دومره مخلوق چې راغلی دا د ده درناوي دپاره د دعوت دی راغلی. هلته ستر علما ناست دي، باقاعده دوا وشوله، تلاوت شو، او باقاعده چې کوم دی د رزړو مټیانو والا خوشحالي ځکه چې په خپله به مونږ خواستیم چای نه څکي. زمونږ د چیو ځای پیدا شو، چاچا صاحب ناست دی، نو ځکه مې دا ګیله مې ته وکړله او نه مټۍ راکوي. خو په هر حال د مټۍ چې تعریف نه کې نو هغه زما وس کې نه ده، ځکه چې دا مټۍ دا په ټوله دنیا کې مشهور دي د رزړو مټۍ، بیا د رزړو روجې، او بیا باچا خان سپلې د باچا خان چې کوم دی نو قدر. نو ګرانو کتونکو خوشخبري ده د عثمانزو خلکو دپاره، رزړو خلکو دپاره، میره رزړو خلکو دپاره. دې خوا کوثر آباد دی، نو به زه راځئ شپه ورځ به تاسو ته دغه دوکان کولی وي، 40 ګنټې به کولی وي. ښه نوم دې څه دی؟ زما نوم حافظ انعام الله دی. حافظ صاحب دې طرف ته څنګه توجه شو؟ بس یاره ما یو سروې کړی وه دې باره کې چې یاره د کوټه چای په دې رزړو کې بلکې ونه او ډېر په کم مقدار وه. زمونږ یو ډېر ښه دوست دی نظیر جان وحید، هغوی سره ما سره سروې وکړه. بس ما راشه انسانیت د خیر لپاره انشاءالله د حلال رزق مزدوري او انسانیت خیر چې پکې. حافظ صاحب لکه ما څنګه وي د یو د منشیاتو کاروبار څوک د هغه نشه کوي، خو د چو دا بېله نشه ده که نه، چو پسې خلک ګرځي، خو دلته ریټونه بیا مختلف دي. نو یاره انشاءالله زمونږ به ریټ هم ښي، د بازار نه به کمې وي انشاءالله او پی ورشي. زه په ریټ کې او په کوالټۍ کې انشاءالله کمپرومایز نه کوم. نو کوټه چای ده، کوټه چای څه خوبي ده؟ دا کارګران چې کوم تا سره دي نو دا جیمار چمن کوټه خیالات نه راوستې دي، زه خپله تلې م راوستې مې د هغه ځای نه. اول مې ځای ته ولکه بیا کارګر نه پیدا کېدل، نو وړومبي دا کول ولي لور راسره راولو دا کوټې والا دی که نه عبدالواحد دی، نو دا ما کوټه راوستې دي. او په دې مسله کې لوره د انسانیت خیر او د غریبو خیال ساتئ. همارې پکې ګټه کمه وي خو چې د غریب ته پکې خیر انشاءالله. ګرانو کتونکو د کوټې خلک ما ډېر زیات ګوري، ډېر زیات مې ګوري، خو د کوټې خلکو ته وایم چې ستاسو د کوټې کارګران چې کوم دی زمونږ شاته دې وخت کې دي کوټه چای نوم یې خوښودلی وو، کارګر پکې د کوټې نه وي که نه. د کوټه چاو کې فرق یاره ماشاءالله زمونږ پېښوریان هم پته دی، لکه زمونږ په عثمانزو کې رضاخان حاجي صاحب دی، داسې نور دی د وزو کې یو ځای بل ځای، خو ماشاءالله دوی چې کوم مټاس راولي او خواري کوي که نه، زه هم چې داسې نه کېږي. بل خلک وایي کچه ورکړي پی ور واچي هر څه یو ځای کې ورېږي، خو ماشاءالله کم از کم 15-20 منټ خو دوی په چای ولي. نو چای هم ښه استعمالوي الحمدلله. او د پېښور نه بیا پراټه آلو نو دې کې پراټه آلو پراټه به قیمه پراټه، چکن پراټه، ملای، پیزا پراټه، لچدار پراټه، او په پیو کې دوی دا وړاغه کې باقاعده دا چینی مینی پکې استعمالي غوړو سره که نه انشاءالله ښه به پی وري. او 40 ګنټې به کولی 24 ګنټې به انشاءالله سرویس. او یې دوی شور ته چې کپ په څو دی؟ یاره دا په 50 روپۍ، په 80، په 60 او په 100، او د غریبو د طلبو د علماو پکې انشاءالله دا فری انشاءالله دا فری دی انشاءالله. خو کپونه غټو واړم دي که نه؟ او د لکه اوس دوی جاکټ کم مقدار کپ دی که نه، دا په 50 دی، اینه چې کم زیات دی 80 ml په دغه باندې په 60 روپۍ داسې زه پسې چې غټېږي نو څنګه ما ذکر وکړو چې هلته مټۍ راغواړه، دلته روجې راغواړه. ماشاءالله موږ سره شهاب پکوړو دی، حاجي صاحب ډېر دیندار سړی دی او
دغه پکې انسانیت خیر لکه پکې کوټه چې دلته وي پیګوړه سموسه شو هلته د حاجي صاحب مټۍ شوه هلته ورسره راځه لوی شوې او مېلمانه به یې کدړ بالي نو انشاءالله هر څه ورته ما ویلې بل کړو راځي به انشاءالله او دا ځای درسره راغونډ دی که او دا مارکېټ به څه غونډ راکړی غونډ مارکېټ چې راکړی لکه د ناستې مخکې دی. ډرای فروټ ته باقي او خوا او بل پکې زنانه و دغه دی زن باردوال دی او خو میدان دی سیټ اپ دی فیملی حال پکې صحیح صحیح ډېره زیاته مننه کوم ګرانو کتونکو او داسې هغه ډېر خلک وي کور ته لکه زموږ سلمان شاه دی نو هغه کور کې ناست دي هم ډیلیوري به کوو انشاءالله هم ډیلیوري هم خپل سیل نمبر تاسو ته به ووایم 0316 78 090 په دې کال کول شي هم ډیلیوري به انشاءالله ورکوو دا نمبر به په دې ویډیو باندې وي ګرانو کتونکو دا ستاسو د وړاندې دي دغه وګوره علما ستر علما راغلي دي او پر زړو کې باقاعده د کوټه چای یو ډېر لوی مرکز چې کوم دی هغه ولو شو او صدر صاحب چې کوم دی سر صاحب ته هم خوشاله انځ چې برالم تا چې به ما کوم نه نسکله دا چې دغلته هوټل وغیره هم باندې نسکله نن سبا چې کوم د هوټل وته هغه والا کوټه چای نو ان شاء الله زما یقین دی چې څنګه څومره ملمانی دغلته بچي په خیده ولګه کمزورې بوا دا کوټه چای والا چې وته ان شاء الله دې سره به حالات نورم خوشي رزړې وسنورم خوشي رزړې خو الحمدلله تاسو ته مخکې نم پته و چې دلته یو درې داسې کاروبارونه دي چې لکه چاولې شوې مټۍ شوه او ورسره کپړې شوې او اوس دا و چې چولې به مې یادې غورې دا و چې چولې هم بل ځای نشته رزړو کې دي بالکل جی ورسره دغه چولې شو اوس نن سبا ورسره کوټه چای شوه نو شي نورم ډېر په پره لاړه سونه ملمانی ګرانو کتونکو بیا په کوټه چای کې اوریجنل د کوټه کاریګران دا پکې مهمه خبره ده دا د اوریجنل کاریګر نه ملاویږي دا دلته ملو شو ایک بنېغه په دغه نمبر باندې رابطه کولی شي او راشي کوټه چای اوس کې